دا اوس عزیزانو د کافرانو تر ټولو لوی کوشش دا دی په ما او تا باندې سجده نشي کولی یو بت ټیک سولو په ما او تا باندې شکنځا نشي کوی نعوذ بالله الله ورسول بس را ولاړ سو زما او ستا په ژوند کې عیاشي او فحاشي چې د هغه یې عامه کړله چې فحاشي عامه سوله بس داغه قوم سه به لاسونه پرینځه داغه وطن سه هم لاسونه پرینځه صلاح الدین ایوبی صاحب رحمه الله به فرمایلی ولکه بغیر د جنگ یو قوم فتح کوي که بغیر د جنگ یو وطن و ملک فتح کوي بغیر د جنگ یو قوم یو وطن ته شکست ورکوي ځوانان په زنا وخته که د کار خلاص بس ځوانان په زنا وخته که د کار خلاص داسې هم مطلب هغه بلعم باعورا چې دی هغه ډېر غټ بزرګ و بیا اخي موسی علیه السلام ته به دعا کوله هغه خیر الله رب العزت تباه کوي نو ده بیا مشوره ورکړله چې د موسی علیه السلام چې کوم جماعت دی مجاهدین دي صحابه دي دا به څنګه ماتوو ده ورته وویل داسې وکئ چې دغه مجاهدین را روان دي مطلب مسافر دي ډېر ډېر وخت د کور سوی په لاره کې خالي انجونو ته شیان ورکوي څوک وړي خرڅوي څوک هګۍ خرڅوي څوک مطلب کرت خرڅوي څوک دا شیان ورکوي ورته کښېنوئ او که ورته کې کار درلودی د ښځو ته ورته غږ مو ورته کوئ بس دغه سلسله چې د هغه شروع سوله بیا موسی علیه السلام یا د هغه رقم زموږ نور بزرګان چې کوم تېر سوي دي هغو خپل قوم ته و خپل مجاهدین ته ویل خبردار چې ورته ونه ګورئ خبردار چې ورته ونه ګورئ محمد بن قاسم چې کوم دی مولانا اشرف علي تنوي صاحب رحمه الله لیکلي دي چې د کله جنګ کوي نو د کافرانو ډېر مطلب شکست یې ورکړي د کافرانو ډېر شهزادګانې چې دي هغه یې ونیولې چې ونیولې په یو خیمه کې بندیانې وې نو یو ورځ د شپې یو واره چغې کې نارې کې هله چغې سوې چې خیر چې ورلو خیر ولموږ له محمد بن قاسم راوله محمد بن قاسم چې خبر کې دا ښځې دی نارې وایي مرض ونیولې لاسونه یې کږېږي پښې یې کږېږي هغه دا درواغ دغه وخت سره روان دي نو چې محمد بن قاسم رالی خیر هغه ویل موږ تا سره ډېر زړه غواړي ته زموږ سره دلې په دا قیامه کې هغه ویل ښه سبحان الله تی پر ما ته دغه شي خیال راغلی دی مجنې ووتی دا د دوی پروګرام و چې دا سړی که ګرفتاره کوې په نیم منټ کې په دا خبرو باندې ګرفتاره کېږي په نیم منټ کې دا زموږ مسلمانان چې کوم بادشاهان دي اکثره چې د هغه د ښځو په جال کې راغلي دي بیا په ساو سوي دي بیا په د هغې خوا سوي دي د یاسر عرفات کور والا چی شوله دا یهودیه وله څونه غټ سړی و دا زموږ زلمی خلیلزاد د دې کور والا یهودیه و صحیح ده دا زموږ د عمران خان کور والا یهودیه و دا خو نو ګرده منو او په دې خو نو شک نسته بچیان یې اوس څوک ورپالي یهودي ورپالي که نه ورپالي د هغه رقم شاه فیصل چا شهید کوي خپل وراره یې داسې یهودو ترتیب ورته جوړ کړي یوه ښځې د وراره سره ورمیلاو کړه ډېره مطلب په حسن کې ډېره بالا وله بیا هله وخت زر تېروي بیا اخر دا شرط ورته کښېښوئ دې هلک ته چې دا خپل اکا به وژنې بیا زه ستا سره واده کوم اکا یې په وواژئ بیا ورکه سو دا ښځه بیا د لیدلې هم نه ده دا دونه غټ پروګرام روان دی د الله رسول فرمایي د انبیاو په نسب کې په سلسله کې مشرکان راغلي دي کافران راغلي دي خو زناکاران نه دي راغلي پیغمبر اسلام فرمایي د هیڅ یو نبی په خاندان کې په نسل کې بدکاران چې دي یا نیکه یا ور نیکه یا تر نیکه دا زناکاران نه دي راغلي ولې چې کله زنا راشي مابین لره سړی بې غیرته سي او بې غیرته سړی په ټول ژوند په خپله ښځه خوا نه بدوي په خنجر کې دغه شی شته بې غیرته سړی به په خپله ښځه خوا نه بدوي صحیح سلو نو چې په خپله ښځه خوا نه بدوي د بل په ښځه به څوک خوا بده کړي دا څونه غټې خبرې دي دا د کافرانو لوی پروګرام دی دا زموږ اسکولونه زموږ یونیورسټۍ زموږ کالجان زموږ شاپینګ سینټرونه زموږ پارکونه زموږ دا سیر و تفریح ځایونه دا ګر دې دپاره دي دا ما او تا ته چې دونه مراعات انجیوز والا را کړي د هغې په دې خاطر را کړي دي علاحده دا ترتیب دی یاره که چیرې د کوچني مسله راله بس کوچنی ژر ورضایع کوي بس هېڅوک به نه در خبرېږي دا دونه سیسټم یې ولې د سر د درد ګولۍ پته چې د هغه په 100 روپۍ ده د دې پته چې د هغه په 15 روپۍ ده ولې ده د خدای دپاره ده که دا د خاورو څه جوړه سوې ده دا دې دپاره جوړه کړې ده چې ګبراوېږه مه خپلې بدکارۍ پر مخه واخله هېڅ بده خبره نه ده او د الله رسول فرمایي زناکاره قوم بې غیرت دی ټیک سو او دا دغه خبرې دي دا موږ په هېڅ چیز موږ سر نه خلاصېږي لوی پروګرامونه موږ ته جوړ دي بس موږ په لمنځو په زکاتو په روزو په حجو خدای بخښي دغه خبرو لر راسه
دا زموږ ته وطن دی او په دې وطن کې ورسه هسپتالونه دي ګرد د پښتنو هسپتالونه دي دا د بل چا هسپتالونه نه دي ورسه چوکیدار یې نیولی دی د هغه رقم مطلب پیردار یې نیولی دی د جنریټر یې جلا سړی دی د بجلي یې جلا سړی دی د ګیس دپاره یې جلا سړی دی د هغه رقم د دروازو د هغه رقم د نمبرو دپاره یې جلا سړی دی صحیح سلو لیکن چې بیا کله د هغه زما او ستا خور و لور راواخله زما او ستا ښځه راواخله چې د بولو ټسټ ورکوي نارینه یې ورکوي دونه ډېرې وستا کارانې ګرځي په دا وطن کې په 15,000 روپۍ باندې نیول کېږي ولې نه نسي چې راولاړ شي دا زما او ستا د خور و د لور مطلب کله د سینې اکسره کوي کله د بولو ټسټ کوي ولې کوي پښتانه دونه بې غیرته سلو نو چې کوم چا د هسپتالونه جوړ کړي دي و دا دغونه بې غیرته دي صحیح سلو ته د خپلې خور د خپلې مور عزت پر تا باندې نه ښکاره کېږي یعنې ته دا د کومه ځای سره لګوي چې تا په 100 کروڑ روپۍ باندې هسپتال جوړ کړي او په 10,000 روپۍ باندې ولې یو نرسه نه نسي چې بیا د بید ډېر معافي ښه دی د بولو ټسټ وکړي ولې نه نسي نو د هغه دې معنا ده چې دا موږ بې غیرته کوي او موږ سپي کوي نو نور بل شی خو نو نسته نو اشه دا دونه هسپتال کې دونه غټ خرچې دي کړي دي په 3 کروڑ د یو میشن راوړی دی بیا دې ولې نارینه ورته دراولی دی چې د ښځه راله زنانه راله بیا خپل کمیس هم جمعه باشي پر دې باندې غمید دي چیش هغه بل مردار خیرن چیرې کمیس ورکوي دا واغونده پړونې مړونې جنډېرې کې بیا ولې دا د کوم ځای انصاف دی دا پښتانه نه دي صحیح ده دا سپي دي سپي تی پخوا نه بدوي دا سپي دي ته چې د چا د خور د لور عزت دا رقم لوټوې دونه په بې عزتي ورته ګورې دا ته په کوم کتاب کې نه به دلته په ژره خطا وځي نه به په تبلیغ خطا وځي نه به په ملایي خطا وځي نه به په دا خطا وځي چې ډېر هسپتالونه مفت جوړ کړي دي دا د جهان منافق دی دا د جهان سپی دی صحیح سلو دا چې کله ته خپله خور ورولې بیا تا ته اندازه درکوي ته درک نه درکوي چې ستا خور ورولې پرېدی سړی ولاړ دی زما د کور والا مخ زما ورور نه دی لیدلی تا څنګه دا تور سپی دلته کښېنولی دی چې زما کور والا به دی پوره ویني دا د کومې خوا سره جوړه سوې ده صحیح سلو دا رقم ډاکټر چې بیا غوا کې بیا خوا به دې کېږي مړ پلانی ډاکټر یې غوا کړی د مور شیدې دي چې د هغو چاچوک یې غوا کوي تا زما عزت را خراب کړي زما لور زما خور زما مور زما اورېنداره نو موږ ټول مسلمانان یو ستا خور زما خور ده نو چې تا زما د خور عزت پر دا ځای را کښېښوی نو زه تا ته دوای وکړم دا کېدلی نسي خیر دا دی خبرې دي عاجزانو اقل به دا املا صاحب دماغ وای کار نه کوي دا چې کار کوي چې ستا د پلار په قبر کې دونه نه کوي لکه زما د چې دلته کوي صحیح ده وروره دی نه ده وای بس وای څه وایي بد المانځه د یو ښو بدو مسلې بیانوه په دا شیانو صحیح ده دا چې سړی سپی سي بیا به دا چم سره کوي زه سپی نه یم ټیک سولو سپي ژوند خوند نه راکوي یوه ورځ د عزت ژوند ښه خوند راکوي دا ګوره دا زموږ د وطن چې خانه خرابه دغه وجه دا ده نو چې دا ولې کېږي یار دا ښه موږ ته دا زموږ ورېندارګانې موږ لیدلي دي خو مخې راسه پټ او یا نو ښه تا په کوم کتاب راسه ولیدل نو که ته وایې دا خو هسپتال دی نو هسپتال خو ډاکټر لوړ دی زه هغه ته مجبوره یم خدای ورته مجبوره کړی یم و تا ته زه چا مجبوره کړلم و تا ته زه ډاکټر مجبوره کړم اوس الله چې زه مجبوره کړی یم آمنا وسلمنا صحیح سلو نو ډاکټره تا چې زه مجبوره کړی یم نو ستا د خدای دواړې خطا کړي ستا زه مجبوره کړلم اپریدي سپي دلته درولي دي کله یې ویډیو جوړوي کله موبایلان ایښي کله تصویرونه اخلي څوک په څه خبر دي دا زموږ ته په جهان کې چې دا دومره ډېر تصویرونه عام سو د لوکل کورو د عزتمنو کورو هغه دغه شیان دي دا چې سپي یې کښېنولي د باره چې یې راوستلي د چا خور نه بولي د چا لور نه بولي د چا مور نه بولي قراره ویډیو هم ورته جوړوي دا څو عمر مخکې به د هسپتال کې سیول هسپتال کې نو هلته کوچنیانو کې پیدا کېږي دا واډ علیحده یې ویډیو جوړول ونیوئ دا هلک یې ونیوئ بیا څه څه هغه هلک ته به هم خوشحاله یې سواب اور لګوم اور صحیح سو خلک اور مړکۍ زه لګوم هغه دغه اور زه لګوم چې ته به زما د خور پر عزت باندې نخرې کوې زما د خور عزت به ستا په لاس کې ژوند نه دی د ژوند پر ځان ټک کوم خو دا شی نه قبلوم پر ځان ټک کوم دا شی نه قبلوم خدای دې وکړي چې د ګرد دنیا افلاطون او ارسطو سي صحیح سلو د ګرد دنیا لوی ډاکټر سي نه منو زموږ ښه یاران ډاکټران محترم مکرم ښه خلک هغو ته بیا زموږ
کندهار والا پر چا موږ سلامي دي ورته صحیح سو لیکن دا نور بیا داد هغه دغه پلار بیا ماته سلامي کوي